د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر. ګرانو کتونکو د سهار نه وروسته پورې د پېښور په خواوشا علاقو کې چېرته لږ باران او چېرته ډېر زیات باران چې کوم دی هغه هم وشو او اوس د پېښور چې کومې خواوشا علاقې دي، کلیوالي علاقې دي، نو هلته باران ولاړ دی او خلک د روزمره ژوند لپاره چې کوم دی کوم ضروریات دي د هغې دپاره راوتلي هم دي. تاسو به اکه دوکه کسان چې کوم دی تاسو ګورئ چا څاروي روان کړي دي او څوک د خپل منزل طرف ته روان دي. خو د بارانه موسم چې که څومره هم ښه وي خو ډېر نه لږ مزه کوي او چې کله باران سیوا کېږي نو بیا ترېنه جړی جوړېږي او نه صرف انسانان بلکې څاروي هم د بارانه په موسم کې ډېر خوشحاله ني. خو چې د سپرلي موسم وي بیا دا ښکلي ښکلي ګلان او باران ودرېږي که نه نو بیا د هغې یوه خپله مزه هم ده. او د پېښور خواوشا کلیوالي علاقې چې کوم دی نو د هغې د ښایست د ټولو نه مهم څیز چې کوم دی نو هغه دغه ښکلي ښکلي شینکي پټي دي او بیا په هغې کې د شړشمو زیړ ګلان دي، شینکي هم دی، غنمان چې کوم دی هغه هم شنه دي او هر طرف ته چې کوم دی شینکي به تاسو ته په نظر راځي. او چې کله باران وشي نو بیا هغه ګرده چې کوم دی هغه کینی او ګلان خپل ښایست چې کوم دی نو هغه هم راڅرګندوي او بیا چې دغه ګلانو کې انسان ګرځي نو د هغه ذهن چې کوم دی هغه بالکل معطر وي. ټیک ده که نه؟ ګرانو کتونکو د دې خبرې نه هم انکار چې کوم دی دا ناممکنه دی چې کلیوال ژوند کې الله تعالی یوه داسې ښکلا کېښوستې ده چې کلیوال سړی چېرته هم لاړ شي خو د خپل کلي یادونه چې کوم دی نو هغه د خپل ځان سره خوندي ساتي او بیا هغه ښکلاګانې او دغه شان دغه شنه شنه باغونه، شنه شنه پټي دا د هغه دپاره یو ډېر ښه یاد چې کوم دی هغه هم وي. او بعضې زمونږ هغه وروڼه چې هغه بهر ملکونو کې کار روزګار کوي او کله د خپل علاقې د خپل کلي د ښایست ویني نو ارمان ورته ورځي. خو ګرانو کتونکو چې کله دغه مسافر د خپل کلي نه ځي که نه نو د هغه د زړه نه خو یو الله خبري، خو د هغه سره چې کوم ملګري، یاران، دوستان او خپل مشران، رشته دار تر ایرپورټه پورې ځي که نه نو هغې وایي چېرې تا څومره خوش قسمته سړی دی چې دا ګوره بهر ولته روان دی که نه. خو د هغه د زړه نه که تپوس وکړی شي نو هغه وایي چېرې دا څومره خوش قسمته خلک دي چې په خپل کور کلي باندې چې کوم دی مزدوري ملاویږي ورته او ښه کوم د ژوند ضروریات دی هغه هم پوره کېږي. خو به هر حال موږ به دعا دا کوو چې کوم مسافر دي د خپل کلي نه کور نه هغې لرې دي نو د هغې لپاره به د کامیابۍ دعا هم کوو او دا دعا به ورته هم کوو چې الله تعالی دې په خیر خیریت سره خپلو کورونو ته راولي، خپلو بچو ته دې راولي او الله تعالی دې یوه داسې وسیله دې دپاره وګرځوي چې د هغې ژوند هم په کور کلي شي او بیا د خپل کور کلي او د دغه پټو نه د دې ښایستونو نه خوند هم اخلي، مزه هم اخلي. ګرانو کتونکو ویلی کېږي دا چې هر جاندار څیز چې کوم دی نو هغه خبرې کوي او هغه احساس هم کوي او هغه هر څیز محسوسوي. خو نن د دې اوبو دې شور ته ګورم نو داسې ښکاري چې اوبه هم شور هم کوي او خپل هغه جوبند ژوند چې کوم دی هغه هم ښیي او ورسره چې وګوري نو د دې شور نه داسې پته لګي چې یاره د اوبه هم د یو بل سره خبرې کوي. او دا ښایست هم د کلي ښکلا کې راځي، د کلي ښایست چې کوم دی دا هم شمارلی کېږي. دغه وړې کومې ته چې مونږ واړه نهرونه خو نشو ویلی، مونږ به ورته ولې ویلې، اوس هم ورته ولې وایي، لښتي ورته وایي. بالکل راته خبره رایاده شوه. او دا به ځي چېرته ځي د باران رنځوره ورځ هم ده خو بیا هم پټو ته چې کوم دی دغه اوبه روانې دي. او یوه خبره ډېره زیاته ما ته رایاده شوه، زموږ یو ملګری دی ډېر
پوخ زمیندار دی. نو ما ورته چې یاره باران ډېر زیات وشو، زه خو په دې باندې خفه وم چې یاره باران ډېر زیات وشو نو فصلونه خراب نه شي. نو ما ته وویل چې نه، دې سره خو یو ځمکه چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته دغه شي، نرمه شي، او په دې کې فصل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوشحالي. او څومره چې دې ځله څومره باران شوی دی که نه، نو دې ځله به فصلونه هم ډېر زیات ښه کېږي، ښه غلبه کوي او ښه فصل به زمیندار ترلاسه کړي. نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده که نه. او چې فصل څومره ښایسته وي، ښکلی وي، سوکاله وي، نو دغه شان زمیندار هم خوشحاله وي، معاشره هم خوشحاله وي، ولس چې کوم دی هغه هم ډېر زیات خوشحاله وي. ګرانو کتونکو، زه خبریال څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت باندې تاسو ته د کلي چې کوم رنګونه دي هغه هم زه تاسو ته ښیم. او بیا د کلي په رنګونو کې د ټولو نه ښکلی رنګ چې کوم دی هغه د دغه ګلانو دی، د سپرلي د موسم دی. او د سپرلي موسم چې کله هم راځي نو خوشبویانې خوري، او چې کله خوشبویانې خوري نو بیا به خبریال ستاسو لپاره ستاسو ته دغه خوشبویانې خو نشي در رسولی، خو دغه رنګونو د هغې ښکلا ښایست چې کوم دی هغه به د خبریال په ترو باندې چې کوم دی هغه تاسو ته دررسي. د بل پروګرام سره، د بل ویلاګ سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. مونږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ، مونږ به تاسو دعاګانو کې یاد ساتو، او انشاءالله کوشش وکړو چې د ښه نه ښه پروګرامونه چې کوم دی هغه مونږ تاسو ته در وړاندې کړو. د لوی الله په امان.